خرونو یا څاروي چې حلاله څه وخت به حلاله نو چې کوم ځای کې د اختر مونځ نه کېږي او د جمعې پکې نه کېږي نو هغې کې د پېشمني د پسه هم حلالولی شي خو چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي لکه زمونږ تورنګ عمر دی عثمان ځای شوې نو هغې کې به هله قرباني کوي چې د اختر مونځ وشي خیر دی که ستا جومات کې نه شي خو په دې کلي کې که بل جومات کې د اختر مونځ وشو نو ته خپله قرباني کولی شي او چې کله حلاله کې نو بهتره دا ده چې مخ به له قبلې ته کا او پې وله وتړه او چاړه به د څاروي مخکې نه تېرې دا قانون او قاعده ده یوازې د قربانۍ نه عامه قاعده ده نبی علیه السلام فرمایي چې کله هم څاروی حلالې نو په پسه چاړه ګناه ده نه به حلالې او د کم چاړه چې دار مات دی غاړه ماته ده په هغې به هم نه حلالې ښه تېره چاړه باندې به حلالې او د څاروي مخکې به یې نه تېروې او که بل څاروي ولاړ وي د هغه مخکې به هم نه تېروې ځان له به یې پټ ځای کې تېروې او زر به یې حلالې او کوشش وکړه چې دا غوټه دلته کې یو غوټی دې بری سره د غوټې او د سینې په دې میانځ کې حلال کې خو خیر که د غوټې نه مری طرف ته خولې طرف ته برم حلال شي نو مردارېږي نه خو بهتره دا ده چې د غوټې نه لاندې حلال شي نور که د غوټې نه بره مې مردارېږي نه خو یاره درې رګونه به خامخا پرې کې څلور خو دي څلور خو که درېم پرې شو نو پروا نشته نور څلور به پرې کې څلورو کې یو هغه رګ دی چې دا ګیا پې دننه دي ګیا والا مری والا یو هغه رګ دی چې په هغې سا والا ځي دا دوه غټ دي یو د سا دی یو د ګیا والا او دوه د وینو غټ رګونه دي دوه دا څلور نو څلور پرې کا که څلورو کې درېم پرې شو نو مردارېږي پې نه خو سنت دا دی چې څلور به پرې کې او څلور پوره پرې کا ته څلور دي پوره پرې نه کړل او هر یو رګ دي د نیمې نه زیات هم پرې کړو نو ګزاره پې کېږي او څه به وې بسم الله والله اکبر بسم الله والله اکبر او که بسم الله الله اکبر هم خیر دی خو بسم الله والله اکبر که یو کس حلاله نه کوي دویمې ملګری دی د الله سره پې ولیکه زه د سره ملګرتیا کوم دواړه به ګورې بسم الله والله اکبر وایي که یېرې شو نو مردارېږي نه که دا بسم الله والله اکبر یې یېر شو نو مردارېږي نه خو که قصدن یې ونه وي نو بیا مرداره شوه دا به پې خامخا وایي او چې څوک قرباني کوي بهتره ده چې په خپل حلاله او که په خپله نه حلالوي نو چې چا په لاس یې حلالوي هغه ته به ووایي چې هلکه دا قرباني زمونږ د طرف نه حلاله که ابا نیت وکړي پړه کې به وي یا په خولې کې به وایي چې دا زه له دې ملګرو نه چې چا وکیل کړې ما یا چا راته سپارلې ده د هغې طرف نه زه حلاله کوم حلاله به وشي د هغې نه مخکې خپل حساب کتاب وکړئ چې کوم ګڼ کسان او شریکوال او چې چا نه هم څاروي اخېستي ګوره ډېر خلک ورته وایي زه پیسې به وروستو درکوو دا ګناه ده ناروا دي دا خو ته زوی له واده نه کې مستي خو نه ده دا خو عبادت دی دا ګورې ذهن کې واچوې زه راوړه ډېر خلک یې څاروي والي او پیسې بیا په کلونو په میاشتو بیا وروستو غوره کوي ورپسې به ځې ولې غوښه یې وکړه غوښه قرباني نه ده کړې ده غوښه یې وکړې دا خو ګناه ده ګناه ولې کې یاد وساتئ خپل حساب کتاب به مخکې پیسه لکوئ او چې چا نه دې څاروي واخېستو پیسې به مخکې ورکې ته زوی له خو واده نه کې او نه خو ته سنت د زوی د سنت دی چې هغه له څار ویلې او نه حقیقت ده چې ګنیزه بس یو غاړه پې نه خو د خدای حق دی نو پیسې به باقاعده پوره مخکې وله ورکې چې حساب کتاب چا نه دی اخېستی هغه سره خپله قصه خلاصه شي او خپل منځ کې به حساب کتاب خلاصوي